الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانانو، کوم آیات چې ما ستاسو په وړاندې ولوستلو په دغه آیات کې الله رب العزت د طرفنا تر قیامت پورې ټولو انسانانو ته په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ویلو امر دی. الله جل جلاله چې څومره احکامات دی دنیا کې را نازل کړي دي او څومره صفاتونه الله رب العزت د انبیاء کرامو بیان کړي دي، دا غي هغه اعزاز او اکرام الله رب العزت ذکر کړي دي. الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام پیدا کو، فرشتو ته الله رب العزت او فرمایل تاسو حضرت آدم علیہ السلام ته سجده وکئ. د حضرت آدم علیہ السلام نه پس رفتا حضرات انبیاء کرام دی دنیا ته الله رب العزت راولېږل، خو د هیڅ یو رسول او نبی متعلق الله رب العزت چرته کې قرآن مجید کې دا نه دی ویلي چې اے خلکو دا کار زم کوم تاسو هم وکئ. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته چې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي اے مؤمنانو وای دغه درود شریف په الله رب العزت د طرف نه ویل کېږي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې، د فرشتو د طرف نه ویل کېږي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. اے مؤمنانو تاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شان مبارک قرآن مجید کې الله رب العزت بیانوي او دغه شانت نورو آیاتونو کې الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي ورفعنا لك ذکرک، و استا ذکر مونږ اوچت کړي ری. الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک د خپل نوم سره په کلمه شهادت کې بیان کړي ری. الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل اطاعت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت خپل محبت ګرځولې ری. دغه شانتي الله رب العزت په قرآن مجید کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بیشک الله رب العزت دا الله رب العزت ملائکه الله رب العزت فرمایي وای دا په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام لیږي. نو چې کله الله رب العزت په خپل دا الله رب العزت مقرب فرشتي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای، الله رب العزت فرمایي دا کار زم کوم زما فرشتیم کوي. یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو صلو علیه وسلموا تسلیما، تاسو هم په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ولېږئ. ګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود سلام، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ویل الله رب العزت فرمایي زخپل کوما زما ملائکیم کوي. نو اے مؤمنانو تاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت ته فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي من صلى علی واحدة، څوک چې په ما باندې یو ځل درود شریف وایي صلی الله علیه عشرا، الله رب العزت په د باندې لس رحمتونه را لیږي. اوس دا خو د یو ځل ویلو درود شریف دومره برکات او خیر چې د یو ځل درود شریف ویلو د وجنه الله رب العزت په دغه انسان باندې لس رحمتونه را لیږي. او بیا هغه خلق چې هغه په ورځ کې په سونو ځل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي
فرمایي په هغه باندې بشمیر رحمتونه په ورځ کې د الله جل جلاله د طرف نه را نازلېږي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله اے د دنیا خلکو چې کله زما تذکرہ ستاسو په وړاندې وشي زما نوم مبارک ستاسو په وړاندې ولوستل شي نو په ما باندې تاسو درود شریف ووایي او بیا کله چې په ما باندې چا درود شریف وویلې نو یو ځل درود شریف ویلو د وجنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت په دغه انسان باندې لس رحمتونه راوړي او دا یو ځل درود شریف ویلو د وجنا الله رب العزت دغه انسان لس ګناهونه معاف کوي او دا یو ځل درود شریف ویلو د وجنا الله رب العزت دغه انسان لس درجه اوچتای او بلندای. نو یو ځل درود شریف ویل الله رب العزت انسان لا څومره لوی هغه برکات ورکي چې د لس ګناهونه معاف د باندې لس رحمتونه د الله د طرف نه را نازل شول د لس درجه الله رب العزت بلند او اوچته کې نو انسان درود شریف هم وای او فائدې موتا ته رسیږي. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صفت ده د نبی علیہ السلام تعریف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناج شریف ته او په خپل تعریف باندې په دنیا کې کڅوک د چا تعریف کوي هغه په هغه باندې خوشحاليږي. نو بیا که د نبی علیہ السلام تعریف مونږ او تاسو کو درود شریف مونږ او تاسو په هغه باندې وایو نو د الله پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خوشحاليږي او کنه به خوشحاليږي خامخو ضرور به خوشحاليږي. نو یو ځل درود شریف ویلو د وجنا الله رب العزت څومره نیکیان دغه انسان په عمل نامه کې لګي. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمائی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت په ورځ د ټولو نه نږدې به ماته هغه انسان وي کم انسان چې په دنیا کې په ما باندې ډیر زیات درود شریف ویلی وي. د قیامت په ورځ چې د نفسي عالم وي هر انسان به خپل غم او پریشانی کې وي تر دې چې حضرات انبیاء کرام به نفسي وي او په دغه وخت کې د الله رب العزت د طرف نه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې چا درود شریف ویلی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه ورځ باندې با وای ماته د ټولو نه نږدې هغه انسان وی چې په دنیا کې ما باندې د ټولو نه زیات درود شریف ویلی وي. نو څومره لوی خبره ده په دنیا کې پیغام اوستا هغه ستړیواله نه راځي لږ وخت کومګ او تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت ته وېستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ویلو تم وېستو نو ګوره دا به مو تعالی ډیر لوی او غټه فائدہ راکړي د قیامت په ورځ څنګه چې احادیث مبارکاو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په دې زمګه کې الله رب العزت سم ملائکی خور کړی دی وای ان لله ملائکه سیاحین فی الارض الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا الله رب العزت سم ملائکی دي چې دا غي ډیوټي دا چې هغه په مقدس مګه باندې ګرځي وای په مقدس مګه ګرځي نو په مقدس مګه باندې دا غي د ګرځېدو مقصد سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یبلغونی وای اغیر ما تر رسای ان امتی السلام په امتیانو کې چې څوک درود او سلام په ما باندې وای د امتیانو درود او سلام هغه ما تر رسای داغه فرشتو ډیوټي دادا داغه فرشتو کار داده چې هغه فرشتي ګرځي چې څوک په ما باندې درود سلام وای درود شریف وای زما تعریف کوي وای دا هغه فرشتو ډیوټي دادا الله رب العزت په دې مقرر کړی دي چې هغه وای ما تر رسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای څوک چې ما ته زما د قبر د روزي مبارک په خوا کې په ما باندې درود او سلام وای دغه درود او سلام ز په خپل اورما روایت کرا دي او دغه درود سلام جواب هم زور کوما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته او څوک چې وای معنا زما د زین لری ما ته وای یعنی په خپل کلی علاقه کې نو د هغه زینا د الله ملائک مقرر دي هغه ملائک ما تر رسیدا. روایت کې دام راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما په قبر مبارک باندې الله رب العزت یو فرشتہ مقرر کړی را او هغه فرشتي له الله رب العزت
د ټولي دنیا د انسانانو د اوریدلو طاقت او قوت او قدرت هم الله رب العزت ورکړي دي او بیا په دغه انسانانو کې څوک چې په ما باندې تر قیامت پورې درود شریف وای دغه فرشته هغه درود شریف ما تر رسي وای هغه ک نارینه وي او ک زنانه وي وای دا هغه نوم او داغه د پلار نوم هغه زمات اغشتل کیږي چې فلان کی د فلان کی زوی هغه پتا باندې نن دومره درود هغه راولېګل نو هغه ک زنانه وای دا هغه نوم او د پلار نوم اغشتل کیږي او کسړی وای نو دا هغه او داغه د پلار نوم اغشتل کیږي نو د دینه لوی د سعادت او د خیر او برکت خبره به بل سوي چې زما او ستا نوم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې واغشتل شي چې فلان کی د فلان کی زوی پتا باندې دومره زلی درود شریف هغه را لېګلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته د قیامت په ورځ باندې با د انسان د عملونو طول کیږي کله چې د انسان د عملونو طول وشي یو انسان براشي د هغه د نیکۍ تله او د بدۍ تله نیکیان او بدیان دواړه به ورسره وي خو د بدۍ تله بس درنه شي د نیکۍ تله هغه بس پکې پاتې شي په دغه انسان باندې با د جهنم اعلان وشي چې فلان کې د فلان کی زوی د جهنم تلړه کوي جهنم ته بوځي کله چې د جهنم ته روان شي حدیث مبارک کې راځي حضرت آدم علیه السلام با د عرش لاندې ولاړی وي وای د کجورو د ونو غونتشنی جامې چې څنګه داغي رنگ دی داسې لباس په اچولی کله چې وګوري چې د امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو جهنم ته روان دی دی به आवाज وکي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وتبوي چې اے احمد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نومونو کې دام دی وتبوي چې استاف فلان کې امتی پاغه باندې د دوزخ حکم وشو او دوزخ ته بوزي دوزخ ته روان کړي ری دوزخ ته لړګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دغه وخت کې راشي فرشتو ته به आवाज وکي فرشتي خدای الله رب العزت د طرف نه دي الله رب العزت ورته امر کړي ری فرشتي به وته د الله رب العزت په حضور کې درخواست کوي دعا وکوي موږ سکول نه شو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام به الله رب العزت په دربار کې لاسونه پورته کی الله رب العزت به فرشتو ته وای و دغه انسان او دروي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اے الله یا الله و د دې یو نیکی ما سره موجود د نیکی موجود د نیکی اشتره وي لا جهنم ته مل لګوي الله رب العزت په فرشتو ته وي اے فرشتو دغه انسان جهنم ته لامه ورزوي دغه انسان چې د جهنم حکم پېښو دی ورا وستلی شي دا طول دی دوباره وکړي شي کله چې طول دوباره کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دغه وخت کې یو پرچه وباسي هغه پرچه په دغه چابړای کې ورلړږي کله چې هغه چابړای کې هغه پرچه ورلړ کړي شي تل د نیکو بدرنه شي د بدو هغه تل هغه سپک شوا حکم پېښو چې جهنم ته لړګي حکم به دوباره وشي فلان کې د فلان کی زوی د جهنم په ځای باندې د جنت حکم پیو شو جنت ته بوځي دغه انسان ډیر زیات خوشاله شي را بشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خول کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې د الله په وې ستاسو د صورت او سیرت خوري خه معلومیږي نبی علیہ السلام په پیجنینا اب وتوي زستاسو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم موي د الله نبی موي خوستا یو امانت ما سره موجودو تا په دنیا کې پما باندې درود شریف ویلو نن ستا اعمال اتلل شول خدغه درود شریف ما تر رسیدل او دا ما سنبال کړو نن چې کلا تا باندې د جهنم حکم وشو وای ما ویل چې ډیر واپس کای کله چې ترا واپس شوي وای ما پتل د نه کای کې هغه درود شریف ثواب ورلړکو کله چې د درود شریف ثواب ما ورلړکو وای د اغه د وجه نستاتل د نیکو درنه شو او د بدو تل د سپک شو د جهنم په دې باندې جنت تلاړي نو درود شریف ګوره التکم فائدہ ورکي کنن یو انسان وای چې مړه معمولی غونتی یو پانه بس فائدہ ورکي نو حدیث د بتاقی مشهور حدیث ته چې د قیامت په ورځ به یو انسان د بدیانو انبارونه ځان سره وروړي خو بل طرف ته صرف د لا اله الا الله کلمه په یو چابړای کې ورلړ کړي شي هغه د لا اله الا الله یو کلمه هغه با هغه چابړای د نیکیانو درنه کی او هغه ټول د ګناوونو ټول چې څومره دی هغه بس پک شي خو دې کې بیا تاسو تمامه کې ترجمه کې ویلو چې ټول به دوزل کیږي یو ځل د ایمان او د کفر ټول چې کافران جدا شي او مؤمنان جدا شي نو چې چا تش کلمه
هم ویلې نو دی به دغه کلمې د وجې نه د کافرانو د فهرست نه وځي او د مسلمانانو په ډله کې به شامل شي. د هغې نه پس به بیا د مسلمانانو خپله طول کېږي چې د چا اعمال هغه ښه اعمال کړي دي او که چا بد اعمال کړي دي. به هر حال نو د یو درود شریف ویلو د وجې نه الله رب العزت به د هغه حکم د جهنم چې پیښ شو د جهنم په ځای به الله رب العزت حکم وکړي چې د جنت ته راکاږي. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شانتې نور ډیر زیات روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي چې په هغې کې د درود شریف ویلو زیات تاکید راغلی دی او د درود شریف نه ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زما په یو مجلس کې زما نوم مبارک واغشتلی شي حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغلی و وګد حدیث مبارک دی رمضان المبارک کې مونږ بیانو. جبريل امین وای اے د الله پیغمبره کله چې په یو مجلس کې ستاسو نوم مبارک ذکر شي او ناز خلق په تاسو باندې درود شریف اونوي دغه خلق دی الله تباہ و برباد کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل امین. نو سوچو گئی چې یو طرف دا مقربه فرشتو کې الله رب العزت اغیل یو مقام او مرتبه ورکړی دا هغه خیره کوي او بل طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امین وای. نو آیا دغه خیره به قبلیږي او که به نه قبلیږي؟ نو کم از کم چې کم ځای کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام نوم مبارک واغشتلی شي یو ځل درود شریف ویل په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې دا واجب دی. که بیا بار بار اغشتلی کیږي او یو سړی وای نو ښه خبره ده خو که وی نه ویلي نو صرف صلی الله علیه وسلم چې وای په دې باندې د ده ذمه خلاصیږي او بار بار که نوم اغشتلی کیږي نو دا بیا کوی نو مستحب طریقه ده واجب پې بیا نه دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپل صفت باندې ډېر زیات خوشحالېدو. په دنیا کې خلک په صفتونو خوشحالېږي که نه خوشحالېږي خو هغه اجر او ثواب هم محتاطه دی. ځکه حدیث مبارکه تاسو واورېدل چې یو ځل درود شریف ویلو باندې الله رب العزت انسان لسه څه ورکوي. او بیا علامه جامی عبدالرحمن جامی دغه نامه ده زمونږ په دې درس نظامی کې دغه کتاب هم پړاویږي شرح جامی فواید ضیایه وایي ورته. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف لیکلو اشعار یې لیکلي او مکې مکرمې ته لاړو حج له چې حج وکوم او د حج نه پس به بیا مدینې منورې ته ځم د نبی علیه الصلوۃ والسلام روضه اقدس سره به ودرېږم او دا کوم اشعار چې ما جوړ کړي دي زه به دغه اشعار د نبی علیه الصلوۃ والسلام په روضه اقدس باندې ویم. کله چې مکې مکرمه کې د حج مناسک ادا کړل د هغې نه پس مدینې منورې ته راځي د نبی علیه الصلوۃ والسلام په روضه اقدس باندې هغه اشعار ویلو دپاره نبی علیه الصلوۃ والسلام د مکې گورنر ته په خوب کې راغو او د مکې گورنر ته په خوب کې نبی علیه الصلوۃ والسلام وی یو قافله ما ته را روانه ده او په هغه قافله کې عبدالرحمن جامی دی وی دی منې که دی ما ته را پرېنږدې. دغه گورنر چې کله را پاسېدو د مکې مکرمې قافله را روانه وه قافله کې تپوس وکړو عبدالرحمن جامی په تاسو کې شته خلق وتیل او فلان کې دی عبدالرحمن جامی ورته را مخې ته کو هغه ته وی ټوټلی چې خو ته به نه ځي بس دی واپس کو. خو د هغه شوق او مینه محبت دومره و چې د ویل د دې باوجود به م زه ځمه په پټه باندې بیا په سبا باندې را روان دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا د مکې گورنر له په خوب کې راغو امیر له په خوب کې راغو ورته وایي پاسه تا ته ما نو ویلي چې هغه عبدالرحمن جامی را روان دی دی منې که دی بیا را پاسېدو. بیا کله چې قافله راغه قافلې والا ته ویل عبدالرحمن جامی هغه ته وی ګوره تا ته ما پرونه ویلو چې ته به نه ځې بیا واپس کو قافلې والا ته نورو ته ویل تاسو ځئ. په درېیم باره باندې بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام په خوب کې راغو ځکه عبدالرحمن جامی بیا را روان دی. نو په دغه وخت کې چې کله د امیر د مکې دی پاسېدو عبدالرحمن جامی سره چې کله ملاقات وکړو نو ورته وایي ته ګوره ما منې کې ورته نه منې کېږي خلکو ته حکم وکړی دی ونیسئ او قید یې کوي جیل کې واچوئ وینیو ګرفتار یې کو. په څلورم باره باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا وله خوب ته راځي د مکې گورنر ته وایي تا دا سړی جیل کې ولې واچولو دا خو مجرم نه دی عاشق دی وایي خو زه د دې وجې نه تا ته ما ویلي چې دی مه راپرېږده چې ده څه اشعار ویلي دي او هغه اشعار دی به راځي او زما د روضې مبارکې په خوا کې به یې وایي. نو دغه ټیم کې ورته د مکې دا گورنر وایي امیر ورته وایي ولې د الله پیغمبر هغه اشعار څه ټیک نه دي څه؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي نه
هغه اشعار وای دومره ښکلي اشعار دی وای او زما دومره زیات خوښ دي وای که چرته کې د هغه اشعار زما د روزې مبارکې په خوا کې وویلې نو وایي هسې نه چې د روزې نه مبارکې نه لاس راونه باسم او ورسره مصافحه ونه کموئ لاس به مې ورسره میلو کړی وي او دا به یو فتنه جوړ شي نو لحاظه را پرېږي دا خدا وعده ترې نه والی چې دغه اشعار به زما د روزې مبارکې په خوا کې نه وي داسې اشعار وره ملا جامي عبدالرحمن جامي هغه جوړ کړي او نبی علیه الصلاة والسلام ګوره بیا په خوب کې د مکې گورنر ته څه شو هغه راغی دغه شانتې قصیده برده مشهوره ده چې هغه تاسو اکثر اورئ دغه صاحب د قصیده برده نه چا تپوس وکړو وایي تا دا اشعار جوړ کړي ډېر ښکلي اشعار د نبي علیه الصلاة والسلام صفت مبارکې په هغې کې کړی دی وایي د دې هغه وجه راته بیان کړه دا څه وجه ده چې تاسو داسې ښکلي اشعار جوړ کړي دي هغه ورته وایي ما ته الله رب العزت د شعر او شاعرۍ فن را کړی وایي ما به په یو وخت کې د بادشاهانو صفت لیکل او بیا بتلم د هغه بادشاهانو صفت به مې د هغې په وړاندې بیانولو هغې له به یې ډېر زیات خوند ورکولو هغې به ما له ډېر غټ انعامات راکول دغه شانتې یو بادشاه له بتلم بل بادشاه له بتلمه تر دې چې په ما باندې د فالج بیماري راغه زما په وجود کې هغه طاقت او قوت چې کوم و هغه پاتې نه شو زما خپو کار پرېښودلو زه په کټ کې پرېوتمه و یو ورځ مې ځان سره سوچ کولو چې د الله بنده الله رب العزت تعالی څومره ښکلی کمال درکړی دی شعر او شاعرۍ فن الله رب العزت تا ته ښودلی دی تا ټول عمر د بادشاهانو صفت وکړو لوی لوی انعامات دې پې حاصل کړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت تا چرته کې اړو کړی نه دی وایي ما په زړه کې دا خبره راغه چې نن به زه د نبي علیه الصلاة وسلام اشعار لیکم د نبي علیه السلام صفت به بیانوم وایي ما دغه قصیده برده ولیکله دغه اشعار مې ولیکل او صرف یو ځل مې ویلي وای او په دغه وخت کې زه څوملاستېدمه ما له خوب راغې کله چې وده شومه وی په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې وی نبی علیه الصلاة والسلام راته ویلي چې تاسو اشعار جوړ کړي دي هغه اشعار اورېدلو دپاره راغلی ما هغه اشعار راته ووایه وی ما ویلي چې وایي د الله پیغمبر ما خو اشعار جوړ کړي دي وایي هغه اشعار د نبی علیه الصلاة والسلام ما شروع کړل او نبی علیه الصلاة والسلام ته مې ویلي نبی علیه الصلاة والسلام ته اشعار ویم نبی علیه الصلاة والسلام سر مبارک خوځوي او خاندي کله مې چې هغه اشعار نبی علیه الصلاة والسلام ته ټول وویل او ختم شول وایي د نبی علیه الصلاة والسلام په اوږه باندې یمني یو ښکلی څادر پروت وایي د خپلې اوږې مبارکې نه اوچت کو او هغه څادر یې ما ته را په سر کو چې دا څادر ستا انعام په دنیا کې به بادشاهانو مې انعام راکولو نن راله نبی علیه الصلاة والسلام په خوب کې انعام راکو وایي کله چې انعام نبی علیه الصلاة والسلام راکو وایي چې څنګه راویښ شوم چې ومې کتم هغه څادر زما په اوږو باندې پروت دی وایي خپله مې چې حرکت ورکو خپې مې ټیک شوي دي مخکې خو په ما بیماري وه د فالج اټیک را باندې راغلی و د کټ نه هم نشو کوزېدی خپې مې ټیک دي حرکت کولی شم صادر را باندې پروت دی و یک دم مې د کټ نه ودانګل مې چې اول مونځ کوم بیا به ټوله کیسه خلکو ته بیانوم وایي چې څنګه له بار وتم یو بزرګ دی زمونږ د علاقې یو ډېر لوی وایي هغه را روان دی په منډه منډه باندې وایي دغه اشعار صرف ما یو ځل ویلي خپل ځان سره د دې نه څوک خبر هم نو وایي دغه اشعار کله چې هغه راله مخې له راغی ما ته وایي چې فلان کې ودرېږه وایي ما ورته چې خیر شه څه وې وایي ما ته وایي چې شابه هغه اشعار راته ووایه چې تا بیګا کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي وایي زه حیران شوم چې داسې طریقه ده ما خو هغه د نبي علیه الصلاة والسلام ته په خوب کې ویلي د دې نه خو څوک خبر هم نه وي تا ته څنګه پته ولګېده وایي ما ته وایي چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام په وړاندې تا د اشعار ویل هغه ټیم کې زه موجود وم وای هغه اشعار وای بیا ما شروع کو هغه ته مې وویلې مونځ مې وکړو کور ته راغمه هغه ټوله واقعه مې وای د کور والا خلکو ته بیان کا نو په دنیا کې مې هم د بادشاهانو صفتونه کول د بادشاهانو تعریفونه مې کول بادشاهانو هم راله انعام را کړی خو هغه ارضي انعام و نبي علیه الصلاة والسلام راله وای داسې انعام راکو یمني څادر برده څادر ته ویلی شي د دې وجې نه دغه قصیدې ته دغه اشعارو ته هم قصیده برده وویله قصیده برده په نوم باندې څه شوه مشهور شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې صاحب ته څادر ورکړی یمني څادر و وایي مې چې یاره د ټولو نه ښکلی انعام هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انعام و چې یو خو الله رب العزت زما ټول وجود ټیک کو بیماری مې ختمه شوه او بل
رسول الله صلی الله علیه وسلم را لډیر خپل صادر مبارک را کوي نو دې صاحب د قصیده برده د خپل واقعیا هغه په دغه الفاظو کې بیان کړي وا نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات حضرت امام شافعی رحم الله د مسلک امام دی ډیر لوی امام دی کله چې وفات شو چا په خوب کې صحیح کو تاسو ته کو الله د سره سم معاملې وکا امام شافعی رحم الله وت فرمای وای الله رب العزت زما مغفرت نصیب کو نو تاسو ته کوي وای په سبا باندې استا مغفرت الله نصیب کو وای الله رب العزت راته ویلي چې امام شافعی بخم د دې وجنا چې تا په دنیا کې درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ویلو هغه درود شریف اللهم صل علی محمد كلما ذکره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره غافلون دغه درود شریف د وجنا چې دغه درود شریف دا په دنیا کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ویلو دغه درود شریف د وجنا زستا مغفرت نصیب کوما د قران او حدیث سره تعلق خو په دنیا کې د مسلک امام دی څنګه چې زموږ امام ابو حنیفه رحم الله دی دغه شانتي اغم د مسلک امام دی ولیکن سوایا نه وې دغه درود شریف د وجنه الله رب العزت زما مغفرت نصیب کو نو اوس قران مجید کې الله رب العزت مونږ او تاسو ته وایي په نبی علیہ السلام باندې درود شریف وایي احادیث مبارکه می تاسو ته بیان کړل چې پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ذکر شوی دی واقعات می تاسو ته بیان کړل چې هغه واقعاتو کې د نبی علیہ السلام صفت ذکر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي باندې خوشاله شوی دی نو یو ځل ویل په ثابتي ژوندۍ کې درود شریف دا واجب او فرض دی چې په دنیا کې خامخا یو ځل خو به درود شریف انسان وایي او بیا کله چې د قران مجید دغه آیات لوستل کېږي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو دغه آیات نه پس یو ځل درود شریف ویل دا ضروری دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مبارک چې کله په یو مجلس کې اغشتل کېږي نو هغه وخت کې یو ځل درود شریف ویل دا واجب دی او که بار بار لوستل کېږي او تی وینو دا بیا مستحب طریقه ده کدی اون ویلی نو صدر باندې شته دینا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صفت او درود شریف د ټولو نه بهترین درود شریف هغه درود شریف درود ابراهیمی دی کوم چې مونږ تاسو په مونږ کې وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې د ماسخوتن اودکیږي او لزل درود شریف په ما باندې وایي او څوک بیا د سحر د پاسېدو په وخت کې لزل درود شریف په ما باندې وایي د قیامت په ورځ به زه دغه نارینه او زنانه شفاعت کوم وایي د قیامت په ورځ زه به دغه نارینه او زنانه شفاعت کوم نو څومره د سعادت خبره ده زمونږ استاد په هیڅ وخت هم نه لګي نو چې دغه ټول درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم انک حمید مجید دغه درود شریف مونږ او تاسو بالکل مکمل وایو که دومره نشي ویلې نو غلن درود شریف سره وای اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دا هغه مختصر دی یا صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم په دې باندې کسړې په لارم رواني کو دس کې ویلې چې بهتره او غوره طریقه ده که په ودس کې نشي ویلې نو به ودس یې ویلې شي ځکه د دې لپاره ودس هم څه شرط او ضروری هغه نه لري همغه او تاسو د لپاره به د خیر نه خالی نه وي دغه حدیث مبارکو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تاسو ته د دې هغه ثوابونه ذکر شول او دا د دې وجنه چې دغه میاشت د ربیع الاول روانه ده مخکې به ما بیان کړی نبی علیہ السلام عشق او مینه محبت نه ذکر کو د سیرت متعلق میں بیان کړی دی دا په د درود شریف بیان شو چې مونږ او تاسو درود شریف ول هغه ډیر زیات شروع کو او ویو الله دې مونږ او تاسو له پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.